کتونکو علب خان شرپوی یم او خوا کې مې ایم پی ای شکیل بشیر خان عمرزی موجود دی. د ګل پر ورځ 3 بجې په عمرزو کې د عمرزی میر عمرزی د پی ډي ایم لخوا چې کومه ده جلسه را جوړه شوې ده. شکیل خان قربه دی باقاعده اجره په اجره ګرځي او دعوت یې ورکوي. نن د بیرسټر عمر بختیار خان دیرې ته راغلی او خالد بختیار خان هم موجود دی. په دغه کې پی ډي ایم ته پیغام دی د هغې مشرانو ته. نو دا یو مشترکه جلسه ده په دغه 2 یورین کونسلو باندې مشتمله. شکیل خان نه پوښتنه کوو چې دغه کې کومو خلکو ته دعوتونه ورکړي شو، مزید به کوم ځای ته ځای جي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو ویل چې د ګل په ورځ 10 تاریخ باندې دلته په عمرزو کې د عوامي نېشنل پارټۍ او دغه د اتحادیانو جماعتونه چې کم دي د هغوی جلسه ده. هغې ته به زمونږ مشر حیدر خان، ایمل خان او دغه شانتې د جمعیت علما اسلام صوبایي مشرانو کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشران، د پیپلز پارټۍ صوبایي مشران دوی به ورته خطاب کوي. دغه لړ کې زمونږ چې کم ملګري دي اتحادیان دي هغوی سره مونږ رابطه کوو. نن په دې سلسله کې مونږ عمر بختیار خان له او خالد خان له دعوت ورکو چې دوی به هم دې جلسې کې شرکت کوي. خپلو ملګرو ته به هم وایي چې دې جلسه کې خبرپور شرکت وکړي. شکیل خان پی ډي ایم لخوا د جلسو کې ګډون د کارکنانو مینه خلوص په دغه الیکشن کې د ایمل ولی خان سره څنګه ګورئ جي؟ شکر الحمدلله چې کم ځای کې مونږ ایمل خان سره کمپین تلیو یا زو نو د عوامو ډیر ښه پازیټیو ریسپانس دی او انشاءالله ښه صفا ښکاري چې ښه په لوی اکثریت په ګټو. او تاسو بیا وګورئ د پی ټي آی لاول دغه ایم این ای صاحب به خبره کوله چې مونږ استعفا ورکړې ده او داسې چل دی او امریکې غلامي نه منو فلان کې وخت دومره نالم او دغه د بل ورځ های کورټ ته ورغې وایي ما ګپ لګوم. نو خو د هغوی په شرم څه کار دی او بیا د بل ځای نه سړی راشي او دلته بالکل امپورټډ کینډیډیټ دی. زه ستاسو په وساطت د NH24 ټولو خلکو ته دا اپیل کوم چې یو خوا د دې خاورې بچی دی او بل خوا یو امپورټډ یو دروغجن یو مداري کینډیډیټ دی او دې وخت کې دغه مداري له ووټ ورکول خپل ووټ زما په خیال 100% ضایع کول دي. ځکه چې هغه خو آلریډي ایم این ای دی. کله استعفا ورکوم بیا الیکشن کوم بیا استعفا ورکوم نه ورسره د عوامو د ولس د ترقۍ څه خیال دی، نه ورسره د علاقې د ترقۍ څه خیال دی. همدغه بس درو خلکو ته وایي احتجاج او دې خوا چې ایمل خان کامیاب شي نو شکر الحمدلله هغه نه مونږ ډېر زیات توقعات دي. دې وخت کې شهباز شریف صاحب له دې علاقې دپاره ډېر څه روړلی شي. نو پکار دی چې د دې ځای اوسیدونکي د NH24 یو په دغه چې دا د خاورې د باچا خان بابا کړوسی دی، د ولی خان بابا نوسی دی، اسفندیار خان زوی دی او د پښتنو مشر دی چې په دغه ولا خپل لوی اکثریت ووټ ورکړي او بل چې ایمل خان اسمبلی ته ورسېدو نو د علاقه به هم ډېره زیاته ترقي وکړي. او ستاسو په وساطت زه د ټولو ملګرو ته دا دعوت ورکوم چې بل ورځ کومه د ګل په ورځ 10 تاریخ باندې کومه عمرزو کې جلسه ده خبرپور شرکت پکې وکړي. دې کې به د عوامي نېشنل پارټۍ او د پی ډي ایم د اتحادي جماعتونو مشران خطاب کوي. نو ټولو ته زه دا دعوت ورکوم چې ښه برپور شرکت پکې. ډېر خلک وایي چې شکیل خان خو موږ ته ونه رسېده نو هغې ته دغه بالکل او داسې خو رسېدل ډېر ګران دي. مونږ خو ټول خپل صدران صاحبان چې کوم د تپي دي زمونږ صاحب الرای ملګري دي چاته سره په فون باندې رابطه او تاسو ته پته چې مونږ په کمپین کې مصروف وو ډېر دواړه دي را باندې نو هر چاته خو رسېدل ډېر ګران دي. خو زه ستاسو په وساطت د سوشل میډیا په ترو د ټول د دې جلسې کې شرکت دعوت ورکوم. ډېره مننه. کتونکو دې وخت کې ناصر خان، خلیل بشیر خان عمرزی، افضل خان په دغه تناظر کې لګیا دي. خلک خبرې چې دغه 10 کاله په دغه ضلع کې دغه حکومت تیر شو د ترقۍ عمل چې کوم دی هغه په نظر نه راځي. د دغه ارس په خبرو په تناظر کې یو پښتون له کور لځي هغه پیي چې تاسو په غلطه لار باندې 400 ترقی غواړي نو دغه کاندیدټ چې کوم دی هغه کامیابول دي. خالد خان د شکیل خان دغه دعوت
نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله څنګه شکیل خان دی وی بالکل مکمل موږ خو ته مخکې ملي دي او اوس په مولا کخيري سپورټ ورکو او دا وته وایم چې ان شاء الله الیکشن تاسو دا ځل ګټلې دي کخيري او کامیابی تاسو دغه دا چې څنګه دی وی چې دا محرومي بچی دي د الله سو کله چې کومه دا تقریبا 10 کال دا به ختم شي کو تاسو ګورئ نو هغې په دې ټیکسونو باندې 17% دلته دی د اوړو په پنجاب کې یو ریټ دی دلته بل ریټ دی په کار دی چې دا خو عوامو ته ټول ښکاري د کېږي نو عوام اوس را بیدار شوي دي او دا جلسه به ولکه خیري کامیابه د ښکو ناصر خان د باندې ټرست وي ټولو ته به نه ولې نه بالکل دا ولې نه دي کتونکو دغه په 10 تاریخ د ګل پروز 3 بجې د ان پی چې کوم دفتر دی په تنګي روډ باندې نو هغه کې به دغه جلسه منعقد کیږي د کې به د مسلم لیگ نونو د پیپل پارټي د جمعیت علماء اسلام د عوامي نېشنل پارټي د قومي وطن پارټي چې کوم اتحادي پارټي دي د هغې مشران به پکې تقریرونه کوي ویناګانې به کوي ضرور پکې ګډون کوي ډېره مننه